نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترمو، دا کم تصویر چې تاسو ته په نظر باندې راځي، په دې کې دا یو کس پيو ته چې کم دی هغه اوبه ورچوي. آیا پيو ته اوبه ورچول او ټینګې پی هغه نروب کول او هغه زیاتول په اوبو سره آیا شریعت کې دا جائز دی او که نه دی؟ نو په دې باندې هر مسلمان پوهه دی، هر مسلمان ته په دې باندې پته شته دی چې دا یو دوکه ده، دا یو بل مسلمان دوکه کول دی. نو آیا دا دوکه په اسلام کې جائز ده او که نه ده؟ نبی علیہ السلام فرمایي من غشنا فلیس منا، چا چې زموږ سره دوکه وکړه دا زموږ نه دی. چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې پی خرڅوي او دا په دغه پیو کې اوبه واچوي د دې دپاره چې دا پی زیاتې شي، نو دا دوکه ده. او نبی اسلام فرمایي چې څوک زموږ سره دوکه کوي دا زموږ نه دی، نو دا د مسلمان طریقه نه ده چې دا دې په پیو کې اوبه واچوي. خو که په معاشره کې مونږ وګورو، زه وایم دا په سلو او زرو کې به چېرته کس دوه درې داسې وي چې هغوی به په پیو کې اوبه نه اچوي. عموما خلک چې کم دی هغه هم دغه طریقه کوي، په پیو کې اوبه اچوي. کم خلک داسې دي چې هغوی به سوچه پی خرڅوي، نور اکثره خلک چې کم دی په دغې پیو کې اوبه اچوي د دې لپاره چې دا پی زیاتې شي او بیا چې کم دی په خلکو باندې خرڅوي. نو محترمو که څوک دا طریقه کوي دا یقینا زیاتې کوي، ظلم کوي او دا ناروا کار کوي، دا حرام کار کوي. او نبی اسلام فرمایي چې څوک زموږ سره دوکه کوي دا زموږ نه دی. نو که دا دوکه څوک په پیو کې کوي دا هم د شریعت نه خلاف کار دی. که څوک مثال طور باندې په بل څیز کې کوي، مختلف څیزونه کېدی شي په هر طریقه باندې، دا د مسلمان طریقه نه ده. مسلمان به صفا کار کوي، سوچه کار به کوي، بغیر د دوکې نه، بغیر د فراډ نه، بغیر د دروغو نه کار به کوي. الله رب عزت دې موږ د دوکو نه او د فراډ او د غلط کارونو وساتي. وما علینا الا البلاغ.